Audio Jungle. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو سرفراز دورانی جی تاسو ته پیامي خیبر نیوز سره جی د مینه ډک سلامونه. قدرمنو دلته جی پیښور کې دلته موجود یو د پیښور د نوتیا کې جی د حافظ مناج الدین یو محله د دې کې جی موجود یم. مونږ سره جی یو مرګره ولاړ دی او آصف د دې نوم دی چې کم طرف ته زو دغه انصاف خبرې دي د سره جی څه زیاتیات شوي دي ورونه راځي د آصف سره یو څو خبرې کو. السلام علیکم. آصف بھائی اول ته جی موږ تاسو جی ډیره مننه یو جهان مننه که تاسو موږ ټیم راکو 2 میاشتې تاسو جی اوسې تاسو زی راځي تاڼو ته دا څه واقعیا ده؟ دا جی زما مشر ورور دی اشرف نومې دی. زما هغه سر د جیداد تنازع ده. زما مورکۍ وفات شوه. چې کله مې مورکۍ وفات شوه نو زما د ورور داسې یو نو سربازي وکړه. مورکۍ څومره وخت شوې ده؟ د مورکۍ مې 3 کاله جی وشو. والد صاحب ژوندی دي؟ والد صاحب مې ژوندی دی. والد صاحب مې واده کوم ما ورته زه واده دله نه کوم. حج عمره وکړه وایي چې کله بس نور به نه وایو هغه پښتو د حدود نه بهر کېږو. نو چې کله ما ویلې چې یاره زه واده دله نه کوم نو د ورور مې دا سوچ وکړو چې راشه د ګلبره کې زمونږ د 4 کروڑ روپو جیداد دی او دا کور دی. نو دا کور مونږ له پلار نیکه یو 10 روپۍ نه دي راکړي. مونږ دا مشر ورور مې او ما په ګټه ګټلې دي. شعبه کې دا زما شاګرد و. دا کورس تاسو په شریکه دي؟ شریکه زما او د دې ورور په شریکه دی. دا جي کاغذونه ورونه تاسو سره اوسېږي؟ ورور نه ما سره دې کور کې اوسېدل دا تقریبا یو 8 کاله کېږي چې دا مشر ورور مې دلته نه تللی. ستاسو مین تنازع څه ده؟ بس تنازع چې د جیداد ده. جیداد زما او د دې ورور د جیداد ده. د ورور مې ځان سره څوکیداران درې درولي، یو ریمان، یو احسان، یو اسلم چې کوم مې والد صاحب دی. خو والد صاحب مې وایي چې نه که دې ما د دې هر څه نه دا کړی دی نو زما نن سبا والد صاحب چې دی بابا آدم علیه السلام دی. والد صاحب مې اسلم نه دی، بابا آدم علیه السلام دی. والد صاحب که ته جیداد نه اخوا کړی نو هغه څه ثبوت خو به وي که نه؟ سم نشته جي. هغه مالک نه دی. نو ته اوس بچي دي وګټي او پلار ته دې ووایي چې ورور مې دا جیداد ما غشتی دی نو هغه پلار مالک شو. مونږ د خسرو دپاره دله دا پیسې د ده په نوم دغه کې چېرې دا 2008 کې زموږ جرګه شوې چې زما مشرانو ترونه راغه خاندان جرګه شوې او زموږ یو اګریمنټ شوی دی. دا ستا چې کوم چا سره تنازع ده د دوی نومونه څه دي؟ اشرف نومې دی، ریمان نومې دی، اسلم نومې دی او والد صاحب مې چې دی چې وایي زما اوس والد صاحب نه دی، بابا آدم علیه السلام دی. اف آی آر دې کړی دی؟ اف آی آر جی اف آی آر لکو جی در په در بس نه دی اف آی آر. اف آی آر چوکې انچارج لکلی ناظم ایم پی ای څه وایي؟ جی ناظم ورسره میلو دی او پالټۍ دپاره ته خپل ځان مړ که خو پالټۍ والا تا دپاره یو کار نه کوي. پکې پرتې وي زما د ماشومانو کالې پکې پروت دی. دورانی صاحب زه میسیتوب کار کوم، جنریټر یې جوړوم، ګاډي اخلم خرڅوم. یو سړی وایي چې دا دی هغه دی. زه دلته چرس پوډر نه خرڅوم. ما په حق والالو په شعبه کې مزدوري کړې ده او ګټلې مې ده. ما حق والالو دلته چې څوک خرڅوي یا ورسره تاڼه هر څه میلاو دي. انصاف هلته میلاویږي نه، دلته انصاف چرته لاړو. زه دلته اوس چرس پوډر خرڅوم په دې کې سم نشته خرڅوه وایي. خو چې انصاف دپاره دغه سبا چې دا ورور زه به دا خواست کوم دا د خپل مشرانو نه دا خواست کوم چې سبا زه دا ورور ولم یا دا ورور ما ولي نو تاسو به بیا راځئ افسوس به کوئ او داسې به موږ باندې نیږه ډېرې پروتي. نو لحاظه زه د ټولو نه دا اپیل کوم او خاص طور د میډیا په توسل باندې زه 5 ورځو پس به پېښور کلب مخې ته سره د بچو ځان سوځوم، سره د لیډیزو تاڼې ته تلم او ما له اف آی آر نه دی درج شوې. زه به سره د بچو آی جي صاحب دفتر مخې ته سره د بچو ځان سوځوم. د دې ذموار به زما د چوکۍ انچارج او تاڼې ایس ایچ او حیات خان وي. زما دعوه به بیا په یو سړي نه کوئ، زما دعوه به په دې تانانو کوئ، زما د مستقبل دعوه به په دې تانانو کوئ. الله دې داسې نه کوي. قدرمنو آصف خان جي ماشاءالله یو انصاف خبرو کې آصف خان دام جي راته وویل چې یاره مونږ ته چوکۍ ته ځو مونږ ته انصاف نه میلاویږي او مونږ سره غټ زیاتې چې کوم دی مونږ سره والد صاحب کوي لګیا دی. او آصف خان دا خبره هم کوي چې ډي ایس پي ته ځو که ایس ایچ او صاحب ته ځو که هر چېرته ځو دغه چې کوم دی مونږ ته انصاف نه میلاویږي او نه چې کوم دی زما اف آی آر چې کوم دی زما درج کوي. آصف خان دا خبره هم جي کوي لګیا دی که زه تاڼې ته ځم او دوی دغه خبره کوي چې یاره د آصف خان چې ملټن دی. دا ویډیو تاسو جي زیات نه زیات تاسو لایک کړئ، زیات نه زیات تاسو شیر کړئ. د انصاف خان د آصف خان چې کوم اواز دی دا چې کوم دی هغه مشرانو ته ورسي. ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، مونږ دعاونو کې یا ساتي جي. الله په امان جي. Audio Jungle.